ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی دی د انسان د هدایت لپاره رب العالمین د پیغمبرانو انتظام کړی دی او دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع ده او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم شوې ده هر زمانه کې پیغمبر چې الله را لېږلی دی دې دپاره را لېږلی دی چې په هغه وخت کې د جهالت او د کفر او د ظلم کمې تیارې وي چې هغه دغه پیغمبرانو په واسطه ختم شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغې د راتلو نه مخکې داسې فسق او فجور او ظلم او کفر شروع و چې په مخ د ځمکه د آدم علیه السلام نه تر دغه وخته پورې په بل دور کې نه دی تیر شوی غلاګانې به خلکو کولې ډاکې به یې کولې قافلې به یې لوټ کولې امن و امان خو بلکل نو او د بدعملۍ دومره زور او شور و چې بربند به ګرځېدل که اودسماتي له بتلل نوم به ځان څرګند که او دې نه اندازه ولګوئ چې په حمامونو کې به دوی لمبل ښځو نرو نو دوی به ګډوډ لمبل جامې به ایستې وې بلکې د بیت الله شریف نه چې به یې طواف کو نو بربند به د بیت الله شریف نه تاوېدل جامې به یې نه وې او ظلم دې حد ته رسېدلی و چې اکثر به چا سره دشمني وه نو دا به یې منښته کړې وه دا به یې قسم وکړو چې که ما دا دشمن په لاس کې ګیر که نو زه به د ده په سر کې شراب څکمه نو چې دشمن به یې ګیر که به یې لال که د هغه نه به یې دا کوپړی وایست او په هغه کوپړی کې په هغه کپره کې به یې وله شراب څکئ او په جمدونې به یې د ژبې پرې کولې غوږونه به یې پرې کول پوزې به یې پرې کولې سترګې به یې ړندولې دومره انتهایي ظلم په دغه زمانه کې شروع و تر دې حده پورې اولاد څومره خوږ شوي وي او بیا د زامنو په نسبت باندې دا لوڼه چې دي دا یو مظلومه غوندې طبقه یي بېوسه یي بېڅوکه یي د زړه ورسره څونه مینه یي څونه محبت یي لیکن دې بدبختانو به خپلې لوڼه هم جم دی ښخولی او سود به یې هله کېده چې په خپل لاس به یې ښخې کړې دا به یې نه وي نوکر ته چې دا بوزه دا بوز او دا مړکه
داسې به هم نه وجلې چې ګنې زه خو بس مړه به یې کړو د چا په لاس به یې مړه کړي نه په خپلو لاسونو باندې د خپل ځان مخکې به یې کوي ورلو کنیست او په هغې کې به یې هغه ماشومه لور وغورځوله هغې به چغې والې او ده به پرې د پاسه خاورې غورځولې دا په څومره ساعت کې دا کوي ډکېږي دا څومره ظلم زړونو باندې د جهالت او د کفر او د بېرحمۍ او د ظلم تیارې راخورې وې دومره انتهایی ظلم په دغه وخت کې شروع و او د دې نه زیات ظلم به څه شي چې حقیقي خپلې سکه خویندې او میندې ډېرو خلکو په نکاح اخیستې وې خپلې حقیقي او سکه خویندې او خپلې میندې چې چا نه څوک پیدا یي هغې په نکاح اخیستې وې دا د جاهلیت تیارې او د جاهلیت او د کفر او د ظلم انتها چې کله وشوه نو د دواړو جهانو سردار رب العالمین دنیا ته راولېږه نو د سپومې د نور د رڼا هله انسان ته پته ولګي چې تیاره شي چې تیاره نه د نور په رڼا څوک ځګوي یا چې سپومې وي او رڼۍ نو بهر په دې میدان کې بیا څوک شمع او ډیوه نه لګوي هسې موی رڼا ده د شمع او د ډیوې په قدر به هله پوهېږي چې تیاره څومره زیاته وي که د مازدیګر بلف لګې یا د ماښام د مانځه نه مخکې لګې نو د بلف او د بجلۍ په رڼا به ته نه پوهېږې د هغې قدر به د سره نه ځکه څه ناسه رڼۍ خو چې ماسخوتن مونځو شو د هغې نه پس د بلف بل کې نو تا ته به د هغه بلف قدر معلوم شي چې د دې څونه پیدا ده دارنګې د دواړو جهانو د سردار په زمانه کې هغه د کفر او د جاهلیت او د ظلم هغه تیاره داسې حد ته ورسېدله چې موږ ته د پیغمبر علیه السلام قدر وښو چې واقعي په داسې دور کې په داسې تیارو کې د نبي علیه السلام راتلل دا اهم ضرورت و او د نبی علیه السلام د راتلو داسې فایده ښکاره شوه چې دغه کفر شو دغه ظلم شو دغه فحاشۍ شوې دا ډاکۍ شوې دا بدامنۍ شوې دا رب العالمین ټولې په هغوی باندې ختمې کړې رب العالمین داسې انتظامات کړي او داسې طریقه پروردګار ښکاره کړې وه چې د نبی علیه السلام شان څومره لوی و هغه رب العالمین د هغې نښې او نښانې او نظارې هم لویې پیدا کړې وې د پیغمبر علیه السلام د نیکه پلار و هاشم دوی ته بنو هاشم وایي دا هاشم چې کله پیدا شو زلمی شو دا د نبی علیه السلام د نیکه پلار نو دی ګورې نوجوان دی او د ده نه رب العالمین هغه کارنامې واخیستې چې خلک یې حیران کړل دا ټول قوم پې یاد شو دا خپل کلی او دا قوم یې راغونډ کړ ګورې نوجوان دی لا هلک دی بعضې هلکانو کې الله صلاحیتونه پیدا کړي راغونډ یې کړل یاره وایي دا موږ څه په نارواو سر یو په ظلم باندې سر یو په ګناهونو باندې سر یو دا موږ نه څه جوړ شوي دي ډاکې او قتلونه او ظلمونه نه خو قافلې زمونږ وطن ته راځي او نه زمونږ قافلې ځي او بل دا دی چې د لوږې مړه شو خوراک هم څه دی جامه هم نشته خوراک هم نشته عزت هم نشته او ټوله مکې خلک په ډاکوانو یادېږي د دې څه انتظام کوو نو څه به دا چلې وکړه چې د ګیر چاپېره لکه طایف شو مدینه منوره شوه او ګیر چاپېره چې کوم لوی لوی کلي و لوی لوی علاقې وې هغې سره یې رابطې شروع کړې سفارتي دا انتظامات اوس هم چې د حکومت دا سفیران په مختلفو ملکونو کې وي دا د دې جادو سفیران یې جوړ کړل او د هغې یو ډله ولېږله یمن ته یو شام ته او په بعضو کې په خپله وګرځېده او په دې ټولو وطنونو وګرځېده او خلکو سره یې معاهدې وکړې تجارتي روابط چې دا اوس به د بادشاهانو دا التګان لاړ شي او مثلا مونږ چین سره معاهده کوو مونږ پلانکي ملک سره معاهده کوو پلانکي سره کوو د دې بندوبست لومبې د نبي علیه السلام دغه نکاح هاشم وکړو کومه علاقه کې چې غله وه هلکه ته به زمونږ علاقې ته غله راوړې مونږ به در نه اخلو کوم کې چې بل شو ته به زمونږ علاقې ته را پلانکې شي راوړې مونږ به در نه اخلو او په مکه مکرمه کې زیات تر د څرمنو رواج و ځکه خلکو به څاروي راوستل د حج او د عمرې په موقع او هغه به په مکه مکرمه کې اعلانول دا هغه څرمنې به دوی سره پاتې کېدې نور خو په مکه مکرمه کې بل څه شی نه و وایي مونږ به څرمنې درته سپلۍ کوو
مونږ به سرمنې درکوو تاسو غله راکوئ. دا یو تجارتي لینډین یې د مختلفو علاقو سره جوړ او بیا یې څه چل وکړه، بیا یې ویې وروره قافلې خو په لاره چې ځي نو غلا او ډاکوان یې لوټ کوي، د دې به مونږ ذمه داري اخلو. مثلا د مکې مکرمې د فلانکې علاقې پورې به زمونږ ذمهواري وي چې له دغې علاقې نه قافله راواوړېده نو که لوټ شوله د مکې خلک بې ذمهواري، که د هغې برید نه دا قافله واوړېده او لوټ شوه نو فلانکې کلي به یې ذمهواري، که د هغې علاقې نه واوړېده او لوټ شوه نو فلانکې کلي به یې ذمهواري. د هر کلي خپل حدودات یې مقرر کړل چې که په دې حدوداتو کې قافله لوټ شوه او یا چا قافلې سره زیاتې وکړه دغه علاقه به یې ذمهواري. په خپله امن و امان راغی، ځکه ډاکومار خو د هر قوم ته معلومي. امن راغی، خدای به خلک بلکل هغه ډاکې ختمې شوې، هغه بدامني پکې ختمه شوه، قافلې به ښه په امن او په اطمینان باندې تلې. بلې خلک راغونډ کړل، ویې ګوره دا هم ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی ظلم دی چې دا مونږ دا کومې فحاشۍ کوو، کومې بدعملۍ کوو. نو صاحب د مختلفو علاقو سره ګورې نوجوان دی، زلمی دی، مختلفو علاقو سره او مختلفو کلو سره خپل سفارتونه جوړ کړل، تجارتونه جوړ کړل، امن یې راوسته، لاړ مدینې منورې ته په سفر باندې. چې مدینې منورې ته لاړ، هلته کې چې خلکو ولید چې لکه دا هاشم خو یو نوجوان دی، زلمی دی او دا خو ډېر زیات هوښیار دی، په دې ځوانۍ کې دومره هوښیارتوب دی، ټوله دنیا کې مشهور شو. هغه علاقه کې چې څومره هغه زمانه کې څومره کلي وو په هغې کې مشهور شو چې دا هاشم دا ډېر هوښیار دی او ډېر قابل سړی دی. نو چې دی هلته لاړ مدینې شریفې ته، نو په مدینه شریفه کې بنو نجار یو قوم او یو قبیله وه، ډېره مضبوطه قبیله وه لکه د مکې د قریشو. هغې سره یې داسې په مضبوطوالي کې برابرې خوړه. هغې ورته ویل چې یاره که ستا خوښه وي نو هلته کې یو جینۍ وه، وایي دا ډېره زیاته خوبصورت هم ده او ډېره هوښیار هم ده، نو مونږ تا ته دا خپله یو لور در په نکاح کوو. نو د هغې سلما نوم و، هغې دې هاشم ته په نکاح کړه. په مدینه منوره کې صاحب واده شو او د مدینې منورې د یو مضبوط خاندان سره خپله رشته جوړه کړه، لیکن هغه هاشم په نوجوانۍ کې وفات شو، مړ شو. نبی علیہ السلام فرمایي که نه، وایي زما ماماګان چې دي او زما نیکونه چې دي دا د مدینې منورې سره تعلق لري. بیا د هاشم زوی عبدالمطلب کوم چې د پیغمبر علیه السلام خپل نیکه د پلار هغه له الله لویه مخه ورکړه. اصل کې دا خاندان الله روښانه کو چې خلکو ته پته ولګي چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان دا کارنامې وي. هغه عبدالمطلب په خپله زمانه کې د مکې په سردارانو کې ټول لوی سردار او د بیت الله خدمت به کو، چې حج له به څوک رالل د هغې خدمت به کو، عمرې له به څوک رالل د هغې مسافرو خدمت به کو. اوس الله د هغه په لاس یو کار کو. په دې مکه مکرمه کې یو ډله وه، جرهم یو قوم و، هغې څه زمانه ډېر لوی ظلمونه کول، دا خلک ورپسې راپاڅېدل او ویې تښتول. دا هغه جرهم قوم چې و نو هغې یمن ته وتښتېدل، خو په مکه مکرمه کې د زمزم کوم چې و نو هغې ظالمان هغه بند کړ، چې تلل نو کوی یې بند کړ. او چې څومره د بیت الله شریف کې سره زر او سپین زر او د بیت الله له به خلکو کوم نظرانې او صدقې راوړې هغې په هغه کوي کې وغورځولې او کوی یې بلکل اوار که مطلب یې دا و چې دلته خو نورې خوږې او بشترې نه ورېږه مونږ خو تښتو خو چې دا کوي ورته بند کړو چې دوی ته پته ونه لګي چې زمزم کوی کوم ځای او کوم ځای نه. دوی وتښتېدل، په مکه مکرمه دوی قبضه وه، نور خلک رالل، چا ته هم دا پته نه وه چې دلته کوي کوم ځای دی اوبه کوم ځای دي. عبدالمطلب چې کله را زلمی شو نو خوب یې ولید. په خوب کې ورته رب العالمین وښوده چې دلته کې یو کوی دی او بند دی او ته مهرباني وکړه دا کوی وکنه. په بله ورځ بیا خوب ولیده او دوه بوتانو د هغه بوتانو منځ یې ورته وښود چې د دې دواړو بوتانو په منځ کې دا کوی دی او دا نښه یې ورته وښوده په خوب کې چې یو کارغه به هلته ټونګې وایي، چې کوم کارغه په کوم ځای ټونګه واله هغه ځای که نه وه. نو دی چې راپاڅېد او ویې کتل نو کارغه ټونګې والې، یاره وي دا خوب خو مې رښتونې دی. نو راغې او ځان سره یو زوی او په هغه وخت کې د هغه زوی نوم یې و، د هغه دا څه نوم یې دی، د دې لا نور بچي یې نه پیدا او صرف دغې وخت کې د یو زوی پیدا و. حقه یو زوی ځان سره که وی راځه بچې ما د الله تعالی په خوب کې یو ځای خولی دی او په هغه ځای کې مونږه یو کوی ما ته الله خولی دی او دلته کې که نه و دی کې به الله کوی راوباسي. نو صاحب هغه کوی چې دی حارث ته هغه زوی نوم یې حارث و، دغه یو زوی دغې وخت کې پیدا و. حارث بچې وی راځه. نو صاحب هغه کوی باندې په کنولو شروع کړه، خلک رالل وایي ته ګوره لیونی دلته کوی څه کوي.
د مکې دې غرونو ته وګوره دې اوچو غرونو ته او دې شالو ته وی یاره دلته کې کوي ما ته خوب کې ښودلی شوی دی او دا کوي خامخا ځکه نو خو په دې کوي باندې هم په سوونو کاله تېر شوي چې بند و چې صاحب هغه چاري او هغه کودال او هغه چې څه پیسه پیسه یې هغه برابر کړه او کوي یې شروع کړه نو چې لږ غوندې وکړه نو په هغې کې سره سپین به وختل نو څه ناڅه خو یقینا برابر شو چې لږ یې نور وکړه نو په هغې کې نور هم سامان راووته بیا یقین نور هم برابر شو نور یې وکړه نو پکې اوبه راووته خوږې اعلی مزېدارې اوبه زمزم پکې راووتې نو د هغې کوې ټوله ذمهداري په خپل لاس کې واخیسته وی چونکې دا کوې ما کنولې د اوبه به زموي دې کې ورچې څه نه نو د زمزم د اوبو قسمت هم رب العالمین د پیغمبر علیه السلام د خاندان پیسه کې د اوبو انتظام یې خلکو له چې دې دا کوې یې وکنه دې هم ډېر خوشحاله شو مال هم په کوې کې راووته هغې هم کور ته یوړه نو دې یو منښته وکړه وی الله یو مې ارمان دی هغه دا دی چې خاندان مې رنګې دی یو زیم او یو مې زوی دی نو الله ماله ګڼ بچي راکړه چې زما خاندان مضبوط شي او الله که لس زامن دې راکړل که نه نو دې لسو بچو کې به یو زوی زه د الله په نوم باندې لالو دا به هغوی منښته کوله لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دا منښته کړې وه چې زه به یو زوی لالو نو که لس بچي دې راکړل نو پروردګاره زه به یو زوی د الله په نوم لالو نو رب العالمین ورته پوره په پوره لس زامن ورکړل چې لس زامن یې وشو نو یو ځل یې بیا خوب ولیده خوب کې ورته الله دا ښیي چې شابه هغه نظر منښته دې پوره کړه دنه خوب هېر شوی و زمانه پکې ډېره اورېدلې وه بیا خوب ولید چې تا د زوی د ذبحې منښته کړې وه شابه زوی دی لاله وه نو ده وی چې دا خو زما لس زامن دي اوس کوم یو به لالو نو لس واړه کېنول نو پکې قراندازي وکړه نو د پیغمبر علیه السلام چې کوم والد محترم و عبدالله د هغه په سر باندې قراندازي وکړه نو دې د ډېر زیات په ټولو زامنو کې ډېر خوښ و او ډېر زیات خوبصورت و دومره خوبصورت و دا عبدالله دا تاریخي واقع ده چې د عربو خلق عبدالمطلب لرالل وایي چې دا هلک خو ډېر شریف دی او ډېر نیازبین دی او ډېر ښکلی هلک دی چې نورو زامنو کې که دې څوک حلالی حلال که خو ګورې دله به ګوتې نه وړي هغه زمانه کې بیا یو جادوګر و د پخوانو کتابونو عالم هم و د هغه سره یې مشوره وکړه چې زه څه وکړم هغه ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ته اوښان حلال کړه د په ځای باندې وایي ښه نو اوښ یې راوسته او د عبدالله ورسره کېنو نو پې قراندازي واچوله نو د عبدالله په سر قراندازي راوخته نو بیا بل اوښ راوسته لس یې کړل اوښان نو دې خوا لس اوښان اخوا عبدالله نو چې قراندازي به یې اچوله نو په هغه عبدالله به راوسته اوښان به یې زیاتول سلو ته اوښانو رسول سلو ته نو چې اوښان سل شو اوښ خو قیمتي شی نو چې قراندازي واچوله نو د اوښانو په سر راوخته نو خلکو له مبارکۍ ورکړه نو هغه سل اوښان یې حلال کړه او دغه خپل زوی عبدالله د حلالولو نه بچ کړو نو پیغمبر علیه السلام به فخر کو وی انا ابن الذبیحین وی زه د دوو هغې کسانو زوی یم چې هغې د ذبحې منښته شوې او رب العالمین هغه بچ کړي دي زه د هغې دوو کسو زوی یم په دې باندې هم فخر کوم یو نیکه زما اسماعیل علیه السلام د هغه د حلالولو منښته شوې وه او الله ګډ راولېږه هغې بچ کړ او بل زما پلار و عبدالله چې د هغه هم د حلالولو منښته شوې وه او رب العالمین سل اوښان ورته وښول هغه ذبحه شو او زما پلار رب العالمین بچ کړ نو دا یو ډېره لویه بیا به د عبدالله نور هم ډېر زیات قدر و چې دا خو هغه انسان اوښان ذبحه شوي دی او دی بچ شوی دی به هر کس دغه زمانه داسې وه چې په دې کې کاهنانو نجومیانو د پخوانو کتابونو پوه خلک و هغې ورو ورو دا پیشنګویه به ورکولې چې عبدالمطلب ته به یې کتل وایي ستا په اولاد کې به هغه نبي آخرالزمان پیدا کېږي چې عبدالله ته به یې وکتل وایي دې هلک کې هغه نښې دي او د ده د تندي نه هغه رڼاګانې مونږ ته معلومېږي چې د آخر زمانې پیغمبر به د ده په اولاد کې پیدا کېږي یا به د ده زوی وي یا به د ده نوسي وي دا نښې خورې شو ځای په ځای دا نجومیان راتلل او دا نښې به یې لیدې تر دې حده پورې چې دا عبدالله یو ځل په یو باغ کې او د شام نه یهودیان راغلي وو هغوی ته چا ویلو چې په مکه مکرمه کې
هغه هلک انقریب پیدا کېدو والا دی کوم چې بس تاسو د یهودیانو د عیسایانو دا تسلط او دا مشري ختموي دا دین به درله بربادوي پیدا دی که نه دی پیدا ویلا پیدا نه دی نه هغوی دا یو ډله راولېږله چې ځای داسې کار وکړئ وګورئ معلومات وکړئ په خپلو کتابونو کې او دا هلک چې د چا نه پیدا کېږي او د کم پلار یا نیکۍ او موجود یې به مړ کړو چې مړ کړو نو په خپله به دې پیدا نه شي خو د الله له تقدیر سره ډغرې والي ځکه چې رب العالمین یو فیصله کړي هغه د چا په مرګ نه ختمېږي دا ډله راله ورسره سورې وې او یو باغ ته دوی ننوتل نو په دې عبدالله باندې نظر ولګېد خلق ورته وویل چې یاره نجومیان او کاهنان دا سړی یادوي چې عبدالله څنګه وکتل نو هغوی د خپلو کتابونو په رڼا کې معلومه کړه چې واقعي دا هلک هغه هلک دی چې آخر زمانې پیغمبر به نه پیدا کړي نو په دې موقع په باغ کې یو سړی موجود و وهب د هغه نوم هغه وی زه په موقع موجود وم وی دې خلکو په دې عبدالله باندې د تورو اټیک وکړو ورغړې وال چې موږ په دې مړ کړو تختو به وی قسم دی چې ما غیبي خلک ولیدل پاسونه سواره او هغوی سره تورې و ناګانه په دې باغ را ننوتل او هغه تورو والا چې د عبدالله مرګ پسې راغلي و نو هغه یې پره کړی تورې را واخېستې او هغوی ته یې ونیولې او هغه یې وتښتول د باغ وی ما وی چې دی لږ کې خو څه کمال شته بیا ولا دغې وهب خپله لور ورکړه بیبي آمنه چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور بیبي ده نو پخوانو کتابونو کې چې کوم د هغې وی خلکو نجومیانو او کاهنانو هغوی باقاعده خبرونه خواره کړي وو یو ته بل ته چې د آخر زمانې پیغمبر په دې دور کې راتلو ولا او د دې ډېر زیات واقعات چې ما تاسو ته مختصر در درېږو او د جاهلیت تذکرې هم وې نو دا میاشت دا کومه شروع میاشت ده ربیع الاول او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي په دې میاشت کې په نهم تاریخ مشهور خو 12 دی خو د تحقیق په بنا باندې صحیح تاریخ نهم د ربیع الاول په نهم د ربیع الاول د ګل ورځ و د ګل نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ او د سحر هغه زمانه کې خو ګړی نه دا ګړی وروسته راغلی خو چې کومه اندازه هیئت دانانو ریاضي دانانو لګولې ده د سنتو دا ټیم او د اپریل میاشت و د اپریل د جیټ لومبی تاریخو د جیټ لومبی تاریخو او د اپریل میاشت و د اپریل او 22 اپریل او 22 اپریل او د عیسی علیه السلام د پیدایش 1501 او یایم کال 571 عیسوي د اپریل میاشت و د جیټ لومبی ورځ او شل منټه د پاسه 4 بجې ته لکه ما تاسو یې غړی نه وه خو چې کومه اندازه هغې لګولې نو هغه اندازه شل یا 22 منټه د پاسه 4 بجې ښیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف د پیدایش په وخت کې ناشنا معجزې او نښې رب العالمین راښکاره کړي د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې ما تاسو ته ویلي چې د نبی علیه السلام والد محترم د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې په مدینه منوره کې وفات شوی دی د هغې د وفات نه پس پیدا شوي نو عبدالمطلب صاحب نیکو د نبی علیه السلام هغه وی ما یو خوب ولید وی یو لوی زنځیر مې د املا نه راووت د زنځیر یو سر اسمان ته ورسېد بل ځمکې ته او 2 سرونه پکې نور یو مشرق ته او بل مغرب ته او ناګانه دا زنځیر په یو غټه اونه بدل شو لویه اونه ترې جوړه شوه ګوره اونه دا اونه غټه شوه څانګې خورې شوه میوه پکې ښکاره شوه او د اونې د دې څانګو او د دې پاڼو د دې میوې نه دا رڼاګانې خېږي وی څوک راځي دې اونې پورې نښلي د چا لاس یې میوې ته رسېږي را شوکوي او د چا لاس نه رسېږي او څوک راځي بعضې کسان د قریشو هغې سره صبرونه دي چې موږ دا اونه وو خو یو ډېر خوبصورت او خشته انسان دی هغه یې منې کوي چې دا اونه به نه وهئ عبدالمطلب صاحب وایي ما لاس پورته کړه چې دې اونې ته ځم لاس ور اوچت کړم
او څه میوه ترې وشو کوم خو زه خو پروت وم په ځمکه زما لاس ورونه رسېد چې راویښ شو نو چا نه تپوس وکړه چې د دې تعبیر راته وښایه هغه زمانه کې دا کاهنان او نجومیان دا ډېر زیات وو جادوګر چې دا خوب یې بیان کړه نو هغوی ورته ویل چې ستا د دې شا نه به یو ماشوم پیدا کېږي ان قریب پیدا کېدو والا او د هغې سړي د مشرق نه مغربه پورې دا زنځیر چې خور شي د مشرق نه مغربه پورې خلک به د هغه تابعداري او د زنځیر یو سر اسمان ته او بل ځمکې ته د دې مطلب دا دی چې د اسمان نه به د تعریفونه کېږي د صفتونه به کېږي او د ځمکې خلک به هم د تعریف کوي او چې د زنځیر نه اونه جوړه شوه نو دا د ده د پیغمبرۍ اونه ده څوک به ورته ورسېږي میوه به ترې وشو که ایمان به راوړي او څوک بدبختیان به ورونه رسېږي ایمان به راونه او چې دا بعضو خلکو سره صبرونه دي او کوشش کوي چې دا اونه وایي دا هغه خلک دي چې د انکار به کوي کافر به انکار به کوي او چې دا کم خشته سړی دی ولید دا د الله امداد دی د الله فرشتې دي چې دا اونه ده یعنې د نبي علیه السلام دا نبوت به د خلکو نه محفوظ ساتي نو ډېر خوشحاله شو عبدالمطلب چې زما په اولاد کې به الله داسې شخصیت پیدا کوي بهر کیف چې د دواړو جهان مبارک سردار پیدا شو نو مور ورته محمد نوم کېښود صلی الله علیه وسلم او څوک وایي چې نه عبدالمطلب ولا محمد نوم کېښود د محمد معنا هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي صفت کړی شوی چې د چا صفت کېږي د چا ښه بیان کېږي د چا ښه وصف او د چا صفتونه کېږي هغه ته محمد وایي وی عبدالمطلب په دې وجه ولا دا نوم کېښود چې دته هغه نجومي وي چې د اسمان نه به د تعریفونه راځي او د ځمکې خلک به هم تعریفونه کوي راشه داسې نوم وله ولیکه چې هغه نوم هم د تعریف او د صفت دی او څوک وایي دا نوم ورته مور کېښود او د نیکه ورته احمد نوم کېښود نو نوم یې مبارک دی محمد خشته نوم دی صلی الله علیه وسلم ستایلی شوی د صفت لایق هغه کس چې د هغه به خلک صفتونه کوي دا ډېر مبارک نوم دی په قرآن حکیم کې الله دې نوم سره پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الله هغه ذات ته چې خپل رسول یې راولېږه په هدایت او په رښتوني دین دا دین به په دې ټول مخلوق غالب کوي وکفا بالله شهیدا او الله په دې ګواه دی او بیا راځي چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله رسول دی بل ځای راځي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام متعلق الله فرمایي چې عیسی علیه السلام د یو پیغمبر زیری ورکړی دی چې د عیسی علیه السلام نه پس به راځي د هغه نوم احمد دی نو نبی علیه السلام فرمایي زه محمد یم زه احمد یم دواړه زما نومونه دي او نور مې هم ډېر نومونه دي خو دا نوم ډېر خشته دی اوس هم علما لیکي چې د چا اولاد نارینه نه کېږي نارینه زامن یې نه کېږي او دې دا فیصله پړه کې وکړي چې که زما زوی پیدا شو زه به وله محمد نوم ایږدم خو داسې نه سوچه فیصله وکړي کلکه فیصله وکړي چې که زما زوی پیدا شو زه به وله محمد نوم ایږدم بل به ورسره ټکي نه دقه یو نوم به وي رب العالمین به ورله نارینه زوی ورکړي او دا تجربه هم د ډېره زیاته تجربه ده ډېرو خلکو دقسې فیصله کړې ده او رب العالمین ورته زوی ورکړی دی او بیا وله محمد نوم ایښودی دی